السلام علیکم ملګرو. شادره کې فلاپ جلسې نه پس مریم نواز پرون ټوکر نیازبیک کې یو غټه جلسه کړې ده چې دغه جلسه کې یو ډېر غټ سټیج تیار شوی جی او ډېر زیات عوام په دغه جلسه کې شو کړل شوی جی. د دې جلسې مطلب صرف ورصرف دا چې کومه فلاپ جلسه په شادره کې شوی و او دغه کم غلط تاثر د خلکو په ذهن کې ناز شو، نو د خلکو د ذهن نه د میډیا په ترو باندې هغه غلط تاثر ختمولو جی. د جلسې صرف مقصد دا جی، خو بیا هم په دغه جلسه کې د مریم نواز او د مسلم لیگ نون یو ډیره غټه بیزتی شوې ده جی. بیا په دغه جلسه کې د عمران خان په حق کې نارې هم لګېدلې دي. عمران خان زنده باد نارې هم په دغه جلسه کې خلکو وهلې دي. د مریم نواز حواله سره عمران خان څو ځله مخکې ویلي دي چې مریم نواز د پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف 12م کلاړي دی. کرکټ کې 11 کلاړي وای دا زموږ 12م نمبر کلاړي دی. په څه وجه باندې عمران خان دا خبره کړې؟ عمران خان دا خبره په دې وجه باندې کړې چې مریم نواز د کمکل کارونو د سټوپیډیټي په وجه باندې مریم نواز دا سکارو کې چې دغه فائدہ عمران خان ته ورسي، دغه فائدہ پی ټی آی ته ورسي جی. نو پرون جلسه کې هم دغه سان شوی دی. پرون چې کومه جلسه شوی و نو په دغه جلسه کې کورسۍ هم عجیبه طریقې سره لګیدلې وي. عموما جلسه کې تاسو کتلی جلسه کې یو غټ سټیج جوړي، سټیج ته مخامخ کورسۍ چې کوم دی په قطار کې داسې لګیدلې چې دا کورسو مخ سټیج طرف لوي جی. نو پرون چې کومه مریم نواز دا جلسه کړې ده د کې غټ سټیج لګیدل او بیا یو غټ میدان کې څنګه چې شادي حال کې کورسۍ ډایننګ ټیبل لګیدلې، چار چاپیره ته کورسۍ پرتی وي. نو دغه رنګ په دغه جلسه کې هم ډایننګ ټیبل او چار چاپیره ته کورسۍ لګیدلې وي او په ډایننګ ټیبل سره د دای چې کومه جلسه د دای چې کومه جنډه مسلم لیگ نون چې کومه د پارټای جنډه ده هغه هم په هر ټیبل باندې په هر کورسۍ باندې لګیدلې و. د دې جلسې لپاره پلانینګ دا و چې اسه هم عوام زموږ جلسې لنه راځي، نو را بشو په دې مونږ به یو داسې جلسه ارینج کو د مسلم لیگ نون چې کوم پلانینګ یو داسې جلسه وکړو. د مریم نواز پلانینګ دا چې په دغه جلسه کې مونږ یو غټ پروګرام وکړو، عوام ته پکې روټۍ بندوبست هم وکړو جی. سټیج ته مخامخ چې کوم غټ میدان جوړ کې دیګونه هم پخ شوی وو، یو ماحول جوړ، یو داسې ماحول جوړ لکه څنګه چې واده کې د ولیمې ماحول څنګه چې واده وي، یو غټ فنکشن خلک راټولیږي خوراک د پاره. ولیمه کې عموما خلک خوراک ته راځي، نو د جلسه کې کومه نو د مقصد صرف دا چې مونږ عوام راټول کوجی. خا خوراک د پاره چې د کومه مینیو تیار کړي و هغه هم ډیره زبردست مینیو تیار شوی و. په مینیو کې بریانی وجی، قورمه او خوګیر وجی، زرده چې ول ویل شي دا درې مطلب درې آیټم وجی په دغه مینیو کې. او خوراک د خبره هم عوامو کې سرکولیټ شي و چې عوامو لپاره ولګي په جلسه کې داسې خوراک ته د مینیو ده چې عوام په ګڼ تعداد کې راشي جی. او بل د دې چې کم خپل ورکرانو نو هغه ته باقاعده ډیوټي حواله کړل شي و چې تاسو به ویګونو کې جلسې ته خلک راولي، عوام به په ویګونو کې راولي جی. او بیا په دغه جلسې ل چې کم عوام راتلل نو کې خلک داسې هم چې خپل مخونه پټول. عموما که تاسو وګورئ جلسه کې چې کله کیمرا یو کس له مخامخ شي نو هغه د پارټای جنډا خو یا د خپل لیډر زنده باد ناری وي. خو په دغه جلسه کې د مریم نواز جلسه کې داسې خلک هم چې خپل مخونه پټول جی. هغه مقصد صرف خوراک ته راغلی، خوراک کولو د پارټای نه نور هغه د مسلم لیگ نون سپورټران نو جی. بل مریم نواز خپل چې د کم میډیا ګروپ ته میډیا ټیم دی غیله هم ډیره زیاته غوسه شوې ده چې تاسو څنګه میډیا تاسو څنګه میډیا هینډل کوي، څنګه زمونږ په جلسه کې عمران خان زنده باد ناری لګي او هغه زنده باد ناری میډیا کې اچکای او هغه بیا په سوشل میډیا باندې په الکترونیک میډیا باندې ورل کیږي. نو تاسو څنګه میډیا ټیم یې خپل میډیا ټیم چې کوم دی مریم نواز بیزته کړ دی جی. خو اصل کې پرون چې کوم دی دا جلسه کړی دی مقصد صرف دا و چې په میډیا باندې په الکترونیک میډیا په سوشل میډیا باندې دا ګڼ عوام خلکو لوخي چې مطلب نواز شریف سره یا مریم نواز سره اوس هم په ډېر ګڼ تعداد کې عوام شامل لږي او د غواړي چې میا صاحب چې کوم دی نواز شریف صاحب چې پاکستان ته واپس راشي. نو د جلسې مقصد صرف دا و چې د خلکو په ذهنونو کې کومه د شاجره د چې کومه جلسه په شادره کې فلاپ شي و دا غي بیٹ امپریشن د خلکو د ذهنونو نه ختمول صرف د دې جلسې مقصد دا وجي. ځکه پکې دومره غټ پروګرامونه کړي ځکه په جلسه کې ډایننګ ټیبل لګیدلی وي. عموما تاسو به چرته جلسه کې ډایننګ ټیبل نه لیدلی، خو نن تاسو په جلسه کې ډایننګ ټیبل هم لیدو. اصل کې جلسه وی دغه رنګ خوراک ټایم چې کم وی خوراک د پاره یو بیا ځای سلیکټ کړي چې جلسې نه بیا خلک خوراک د پاره دی زیله ورزي د غفلانی ځای کې به خوراک چې کم ځای کې جلسه وی د جلسې په میدان کې خوراک سیستم نه کی، خوراک بندوبست ته نه برابرېږي چې کومه صحیح ریل حقيقي جلسه وی. جدا اپډیټس ډیر زیاته مننه. والسلام.